कर कहे हैं ये तेरा जो हर नबी का वास्ता दे कर कहे हैं ये तेरा जो हर रज़ा का दे दे परवाना इलाही दर गुज़र कर दे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दर गुज़र कर दे बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुज़र कर दे बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुज़र कर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु ला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला मसील लहु ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व करीमना व त्वबीबना व त्वबीब अमराज़ क़ुलूबिना व रूह अरवाहिना व क़ुर्रत आयुनिना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा अल्लज़ी कान वजहुहु यतलअलअ कल-क़मरि लैलतल बद्र ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु व हुव ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुव मुअमिन फलनुहय्यन्नहु हयातन तय्यबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिला क़दमी या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली
رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف ټول وایو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. محترمو مشرانو همزونو ځوانانو زلمونو او درې پرده او په پرده کې ناستو هغه خویندو هغه زنانو هغه بناتو چې هغه یم په دې مجلس کې نن الحمدلله در اورېدو او د شرکت او د برکت په شکل کې شریک دي. دلته کې د حضرت مولانا مفتی گلزار خان صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغو په دې مدرسه کې او د هغو د ډېرو خوږو ملګرو او د معاونینو په کوششونو سره په دې ډېر ښکلي ځای کې په دې ښایسته مدرسه کې چې موږ تاسو ناست یو دا خوشحالي او دا برکات دی الله زموږ ستاسو د ټولو نصیب کړي. دا مدرسه الحمدلله مفتی صاحب او د هغه ملګرو په کوششونو سره الله تعالی معرض وجود کې راوسته ډېره ښایسته او ښکلې هم په ظاهري تعمیر سره او الله رب العزت هم دکه شان په باطني اعمالو سره او په ظاهري اعمالو سره په منځونو سره د قرآن مجید په تلاوت سره په درس او تدریس سره په دعوت او ارشاد سره دا ځای دی الله آباد لري. واقفین د دې مدرسې دی الله جل شانه شاد باد او خاد باد او زنده باد لري. دا هغوی دا ځای ورکړو بیا یې جوړ کړو الله تعالی دې هغوی ته جزای خیر ورکړي. ظاهر کې خدا ښکاري چې دا خدا سي د روډ په غاړه ځای و نو خفه کېږي دی نه خو که چېرته یو حریص انسان وي او د دنیا هیرس وي نو هغه به وایي چې دې کې به پمپ ډېر ښکلی راته او دې کې به یو ښایسته ښکلې شاپینګ پلازه راتله او دې کې به ډېر ښه تجارتي مرکز راتلو او هغه سړي ته به یې ویلي چې دا دې ښه وکړل که نه او کله به ورته چا ورپسې دا هم ویلي چې ګوره پوه نه شم داسې زړه پورې ځای یې ورکړه نو زړه پورې ځای چې بنده الله له ورکړي الله یې قبول کړي او ځای هم د بنده خپل نی په دې دنیا کې نه زمونږ یو ځای کې څه نشته موږ دلته هم د الله دوتریان یو الله رب العزت به انشاءالله په جنت کې هم موږ مېلمانه یو دلته موږ د الله په دوتر کې پاتې کېږو دا د الله دی ځمکه د چا ده ولله میراث السماوات والارض دا خو هر څه الله ته پاتې دا الله په ورکړي مال کې الله رب العزت فرمایي هغه مال ډېر زیات غوره او خوښ دی الله ته چې هغه څوک خپل محبوب مال ورکړي چې ښه د غورې او د خوښې مال وي هغه الله ته ورکړي هغه الله ته ډېر محبوب وي نو دا هم هغه یې ډېر ښکلی ځای ورکړو خو ښکلي کار نه یې ورکړو په ښه څیز کې استعمال کې راوستو په ډېر ښکلي څیز کې استعمال کې راوستو نو الله جل شانه دې ترې دا قبول او منظور کړي. اوس چې کومه بنا پې وشوه الله تعالی دې دا د طالبانو علماو اولیاء الله او د عوامو او د خواصو د راتګ او د عباداتو او د طاعاتو او ذریعه د نجات د ټول مخلوق وګرځوي الله. مدارس ډېر لوی شان او ډېر لوی فضیلت لري ډېر لوی شان او ډېر فضیلت لري. مدارسو سره انسان ته الله تعالی امن ورکوي. پاکستان کې الحمدلله مدارس ډېر دي نو تاسو وګورئ د دین پوهه پکې څومره ډېره شوه
مدارس پکې ډیر دي. نو الحمدلله په ټوله دنیا کې د ټولو نه سیوا کار د دین الله تعالی په دې ملک کې کوي. مدارس پکې ډیر دي. نو تاسو وګورئ هرې فتنې ته دیوال الله تعالی دا مدارس جوړ کړي دي چې مدارس نه د حق او د باطل فرق څوک نشي کولی، د تیاري او د رڼا فرق څوک نشي کولی، د ښه او بد فرق څوک نشي کولی، د جاهل او د عالم فرق څوک نشي کولی، د یو کافر او د مسلمان فرق پکې هم نه کیږي. چې مدارس نه وي پوهه نه وي، نو چې پوهه نه وي نو ماشوم ته هېڅ نشي ویلی. په یورپي ملکونو کې مونږه اورېدلي دي چې هلته کې انسان خپله خود مختاره دی، هر څه به په خپله کوي او په خپله خوښه کوي. چې کم څیز یې خوښه شي نو هغه کوي. او په دنیا کې د ټولو نه ناکامه نظام هغه د یورپ دی. وجه دا ده چې هغوی په خپله خوښه باندې کوي. مونږ وو نه مونږ په خپله خوښه پیدا شوي یو، نه به په خپله خوښه باندې مرو او نه په خپله خوښه ژوند تېرولی شو. مونږ چې چا پیدا کړي یو، څوک به راله ژوند راکوي، څوک به راله مرګ راکوي، هغه به زمونږ مختار کل وي. هغه د چا ذات دی؟ د الله. مدرسه درته دا ښیي. او کومو خلکو چې د خپلې خوښې نظام خوښ کړی دی، هغه یې نن په خپله باندې په هغې نظام کې تنګ دی. د یورپ په معاشره کې پلار تنګ دی د خپل زوی نه، مور خفه ده او تنګه ده او پریشانه ده د خپلې لور نه، استاد پریشانه دی او تنګ دی د خپل شاګرد نه، او هر انسان چې دی نو هغه د بل انسان نه تنګ او پریشانه دی. په دې وجه باندې که چاته وایي چې دا دې ولې وکړل، وایي دا دې راته ولې ووایي، ولې دې راته ووایي. یو ماشوم چې رالوی شي او هغه دومره شي چې په ښه بد پوه شي، بیا وایي هغه ته پلار مور څه نشي ویلی، هغه د خپلې خوښې خاوند دی. زمونږ دین وایي نه، انسان چې دی په خپله خوښه باندې ژوند نشي تېرولی. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه، تاسو زما په خبره پوهېږئ؟ دلته دننه دی لوډ سپیکر نه دی لګولی، نو زه هم بیمار یم او څه لوډ سپیکر هم نشته. کم دی؟ خو یې نه اورم اواز. نو څه ووایم تاسو نه؟ خو زه سبحان الله نه غواړم، خو دکه شان خو راته غوږ کېږدئ که نه. چغې خو خواب الله ووالئ. نو امام صاحب رحمت الله علیه ته یو دهري ووی چې انسان الله تعالی العیاذ بالله نه دی پیدا کړی، دی په خپله پیدا شوی دی. هغه ورته وی دا خو الله پیدا کړی دی. وی دا انسان مکمل با اختیاره دی چې څومره دی دی نو دومره اختیار دی ورسره. نو امام صاحب ورته وی ښه. نو هغه سړي ورته ووی چې نه، ما ته ته ووایې چې انسان له الله تعالی څومره اختیار ورکړی دی. امام صاحب ورته ووی ډېر لږ اختیار یې ورکړی دی. وی لکه مثلا څومره اختیار یې ورکړی دی. نو امام صاحب ورته ووی چې خپه دې پورته کړه په ولاړه باندې. نو هغه خپه پورته کړه، یوه خپه یې اوچته کړه. ورته یې وی دا بله خپه دې مه کته کوه چې دا کومه دې اوچته کړې ده، او دا دویمه خپه ورپسې هم پورته کړه. نو هغه ورته وی څه کوې ساده لاندې مې راغورځئ. وی ولې؟ وی راوبه غورځېږم. نو وی ما وی چې که تا له الله تعالی مکمل اختیار درکړو نو دواړه خپې به دې پورته کړي وي، ته به راغورځېدلی نه وې. دومره اختیار یې درله درکړی دی چې یو خپه اوچتولی شي تر څه ساعته پورې، او بیا دویمه ورپسې نشي اوچتولی. انسان دومره بې اختیاره شی دی، دومره بې وسه دی، هېڅ نشي کولی. بیا د څاروو ته وګورئ، ځناورو ته وګورئ، حیواناتو ته وګورئ، چرند پرند ته وګورئ چې پیدا شي نو الله ورته د هغه خپلې مور د خوراک څښاک هغه ځای وښیي. سخی وي، کټی وي،
کټای وي سخی وي یو بل شی پیدا شي بچی نو بس هغه خپل د مور هغه توله ده ووی او هلته ځي او هغه روي او پای ته نه الله تعالی وله ورکوي انسان دومره بېکاره او دومره زیات مټکور شی دی چې دی پیدا شي نو که دی ټوله ورځ او شپه پروت وي نو چې مور ورته سینه خولې ته نی ورکړي نو دی تر هغه پورې نه پوهېږي چې زه به پای د کوم ځای نه څکم انسان چې الله تعالی اشرف المخلوقات ګرځولی دی نو دی د دین په وجه باندې اشرف المخلوقات ګرځولی دی دی چې اشرف المخلوقات ګرځولی دی نو دی د فهم په وجه باندې اشرف المخلوقات ګرځولی دی دی چې اشرف المخلوقات ګرځولی دی نو دی د معرفت په وجه باندې اشرف المخلوقات ګرځولی دی مدرسې د دکه څیزونو ځایونه دي چې بنده ته هغه مقام وښیي چې کوم مقام الله تعالی موږ تاسو له راکړی دی وګورئ تاسو طالب ته وګورئ عالم ته وګورئ د ژوند ته وګورئ دا موږ ته الله ښیي چې په مدرسه کې یو انسان یو هلک ماشوم هغه داخل شي او هغه د مدرسې نه وځي هغه څومره ښایسته ښکلی باعزته ژوند تېروي موږ پسې به د خلکو پچموزې کولې دغه غیرو خلکو او د ظاهري تعلیم دا ډېر عاشقان چې دي او د دین نه ناخبره هغوی به دا وي په مدرسو کې ګوره سبق پې مه وایي هېڅ شی به بیا نه خوري څه به مومي نه اوس هغه څوک چې تعلیم یې کړی هغه څه نه مومي او چې په مدرسه کې سبق وایي یقین وکړئ د ډوډۍ څه کوي د خوراک څښاک او د جامې جوړې او د هر څیز دومره زیات مقدار کې هغه ته میلاویږي چې ما نه دی اورېدلی چې یو عالم ته به د جامو ضرورت راغلی هغه ته به جوړه نه میلاو شوي د ډوډۍ ضرورت په راغلی هغه ته به ډوډۍ نه میلاو شوي دا مې اورېدلي دي چې په یو وخت کې هغه ته د څومره ځایونو نه دعوتونه شوي دي هغه ټولو ته هغه رسېدی نه شي خو دا مې نه دی اورېدلي چې هغه د ورځې وږی پاتې شوي او د شپې وږی اوده شوی تاسو اورېدلي دي نشته نه دي راغلی او د دنیا داسې یو نظام دی چې نن بادشاه دی سبا فقیر شي خو د مدرسې فارغ کې او د مدرسې په عالم کې دا نشته چې نن بادشاه دی او سبا به بیا فقیر وي دی به عمر له د فقیرای په جامه کې بادشاهي کوي در لباسی فقر دارم تاج سلطانی بسر هیچ حاجت نیست مارا با حصول سیم و زر په لباس د فقیرای کې الحمدلله تاج د بادشاهۍ لرو هیچ حاجت نیست مارا با حصول سیم و زر هیڅ ضرورت نشته زمونږ د سرو سپینو زرو جمع کولو او ګټلو ته هیڅ حاجت نشته دا به الله دکه شان ورکړي د ایران بادشاه نورو ته به خلکو بل څه وي هغه ته به شاهنشاه وي دې کې به داسې مشران وي چې د هغه دور به یې لیدلی وي یا به یې اورېدلی وي مشرانو به لیدلی وي موږ اورېدلی دی د خمیني نه وړاندې شاهنشاه لفظ حدیث کې راځي دا انتهایی ناکاره دی د مخلوق په حق کې دا لفظ چاته مه وایي دا نوم چاله مه ږدئ د دې معنا ده شاهنشاه معنا ده شاهانشاه د بادشاهانو بادشاه د بادشاهانو بادشاه څوک دی الله هغه وایي ما ته شاهنشاه وایي خلکو ورته شاهنشاه وایي الله وی دا نوم ښه نه دی ګورئ الله خلکو ته د دغې سړي چې ځان ته شاهنشاه وي او خلکو به ورته شاهنشاه وي د هغه انجام الله خلکو ته وښو خمیني انقلاب راغی یو شیعه سړی و غالي شیعه و په دین کې ډېرې زیاتې مسلې پیدا کړې دي د حضراتو شیخینو رضی الله تعالی عنهما ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما د هغوی دشمن د معاویه او د ابو سفیان رضی الله عنهما دشمنو خو الله تعالی د دکه دشمن خدا او د دشمن صحابه کرام د هغه نه الله تعالی یو کار واغستو چې راغی نو لومبنی بس شاهنشاه پسې شو وی دی ماله راټینګ کوي چې د ده سرمن وباسم نو بس هغه وتښتېد نو جرمني ته وتښتېد نو اخبارونه راواغستل چې جرمني ته لړ نو په یو هوټل کې لوښي وینځل دا څنګه شاهنشاه ده چې لوښي وینځي ای بې خوند نه بې غیرته کم از کم لوښي خو مه وینځه خلکو درته شاهنشاه ویلي د لوږې مړ شه که نه دله
لوږه نشي برداشت کولی نو په هوټلو کې لوښي وینځي دا ورته خدای ښایي چې تا ته خلکو شهنشاه وې الله د دنیا دا حیثیت دی او دا مقام دی او د دین او د مدرسې مقام او منزلت ته وګورئ الله اکبر تاسو لیدلی دي مشران حضرت مفتی صاحب د زروبای رحمه الله حضرات شیخین رحمهم الله داسې زموږ نور اکابر چې وفات شوي دي هغه مو هم لیدلي دي اوسني اکابر هم تاسو وینئ به او ګنې کوشش وکئ ځئ ورله تاسو وګورئ د هغوی مره ښکلی ژوند او د مدار او د عزت ژوند دا د چا هر څه ورته ډېر تیر او هیڅ قسمه الله تعالی به هغوی محتاجي خلکو ته نه راوسته نو وروڼو چې د الله نوم واخلئ نو الله به مو چاته نه محتاجه کوي چې د الله نوم واخلئ د الله د قرآن تلاوت وکئ الله به مو چاته نه محتاجه کوي او چې بیا تقوا الله دې زموږ ستاسو د ټولو تقوا نصیب کړي تقوا چې حاصله کوي بیا خو الله تعالی فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتق الله هغه چا چې څوک چې د الله نه ویرېد او تقوا یې حاصله کړي دله به الله تعالی لار د پریشانونو او د مصیبتونو نه بله وباسي دی به په هغې لاره باندې نه بوځي په کومه لاره چې مصیبت وي مخرج به ترې نه وله وباسي مخرج څه ته ویلی شي ځای د وتو په خلکو به تکلیف وي خو په ده به نه وي خلک به پریشانه وي خو دی به نه وي خلک به وږي کېږي خو دی به نه وږي کېږي ویرزقه من حیث لا یحتسب او الله فرمایي او رزق به له د هغه طرف نه ورکم ده ته به د هغه طرف نه رزق ورکړی شي د الله د جانب نه من حیث لا یحتسب چې د ده به په خواب او ګمان کې هم نه وي ده ته به پته هم نه وي چې د کومې غاړې راځي د کومې غاړې دا رزق راځي داسې ده ته به اړو پته نه وي چې دا به څنګه دی به خبر نه وي چې ماله به ډوډۍ اوس د کومې غاړې دی الله به وله راولي او وروڼو مونږ تاسو ټول چې یو خامخا چې کور کلي کې یو نو مونږ غرمه په دې یو چې ما څه راوړي دی هغه به خورم که نه چې څه چا راوړي نو هغه خوري که نه خو د عالم ملا باره کې ګوره دا سوچونه کوي ده به راوړي یو څه یو خدای به پرې خورئ د هغې نه ښه کله به اړو لکه زما څه راوړي نه یو بیا به پرې خدای خورئ ځانه واړه جوړ کړئ سړی نو خدای به یې درله ښه درکوي ځانه واړه په دې ډوډۍ خوراک کې ځانه واړه جوړ کړئ یو بزرګ خو چې د ډوډۍ وخت به راغی نو بس کور به یې لاس اوچت کړل او دا به یې ووایي یا الله ماله ډوډۍ راکړه یا الله ماله ډوډۍ موږ ته ځان اشنا کړه یا الله وږی شوی یم څنګه چې تا نه حضرت موسی علیه السلام وغوښته ربي اني لما انزلت الی من خیر فقیر زه هم د تا نه غواړم زه هغه څه ته محتاجه یم چې کوم خیر ته ماله راکړې ماله یې راکړه نو هغه بزرګ ته به خپلې بیبي ویې ما ډوډۍ را روانه کړي کټوای وویني او ته وایې چې خدای ماله ډوډۍ راکړي دا یې راکړې نه ده وی نه نه د دې څه پته لګي وی ولې ویم دا ډوډۍ ده هم تا به پخ کړي خو چې دې د الله نه ونه غواړم کیدی شي چې زما ستا جنګ راشي او ته یې ما ته کېږدې او زه یې ونه خورم نو بیا ولې ښځې خو اکثر د ډوډۍ په غاړه خفګان خبره کوي که نه خو چې ډوډۍ درته کېږدي نو څه خبره به درته وکړي دغه وخت کې غوږ کې داسې غټې غټې بوجې وګورئ هغه به راکوئ دې ډوډۍ ته خو مو پرېږده که نه ډوډۍ ته خو مې پرېږده نو زنانه هم کله اواز اوري نو ته خپل نارینه تنګوئ مه د ډوډۍ په وخت کې ورته د خفګان خبره مه کوه زمونږ یو دوست و ملګری و د هغه دوکان و زه به ورسره کله کله کوڅې نه راووتم ودرېدم نو هغه به ما ته وی دا بعضې کس وی د خوشحالۍ په وخت کې د خفګان خبره وکړي خوشحالۍ په وخت کې د خفګان خبره مه کوئ اوس ډوډۍ به درته کور کې پرته وي او درته به وایي هغه غوټه وړل غواړي مشین ته که نه نو ورکه دا زه خورم څه چې دا خو وخورم که نه نه وایي ګوره نو بس په سر به دله یو ګټه راوغورځئ د هغه بزرګ وی چې خدای ماله ډوډۍ راکړي بس دا به یې وي د الله نه یې غواړئ مونږ هم کور ته چې راشم کله کور کلي کې یم نو کور ته خو ډېر کم راځم سوال جواب وکړم خو چې کله کور کې م هم څه پخ کړي دي څه به وخورم او که نه نو وایي دا ولې وایي نو ومه که راړل نو وبه خورم که را نه ړل نو خو وږی به یم وایي نه نه ته کوم ځای وږی پاتې شوی نو زمونږ دا حال دی خو چې د ماحول د دین کې ناست دی نو الله به دې نه وږی کوي نو چې څوک دین ځان کې راولي د هغه به کوم مقام دی
دا خو وړې خبرې دي ډوډۍ پکې وړه خبره ومن یرزقه الله تعالی یې ورکوي څوک رزق ورکوي الله ویرزقه من حیث لا یحتسب رزق به له هغه طرف نه ورکو چې د ده په خیال او خاطر کې هم نه وي د هغه جانب نه به یې وله ورکو یو ځل یو علاقې نه مونږ د موټروی ته راوختو او چې موټروی ته مو څنګه ګاړی ملګري را دننه کړو ما سره د هلکانو ماسخوتن باران ورېدو غالبا باران و او مونږ هغه انټرچینج چې ورته وایي هغه پلازا او هغه ټوکن چې کوم ځای کې ټیکټ ورکوي په دغه ځای کې را دننه کېدو نو دوه خبرې وشوې یو خو چې هغه ټوکن سړي راکو نو هغه وی پیسې نه اخلم نو زما دا عادت دی چې چېرې په موټروی باندې دکه خلک چې ما ته ووایي پیسې موږ نه اخلو تا نه نو زه ورته نه تپوس مې یو ځل کړی ما چې دا پیسې ته د خپلې اندې پرېږدې که نه حکومت تا له دور اختیار درکړی چې ستا پکې څه ورته ووایي رعایت تا سره کوي یا تا له څه پکې پیکج درکوي نو ما ته وایي چې نه راکوي خو نه خو بس زه پکې خیر دی ما نه داسې خو نه کوم چې نه ستا ته اختیار شته او نه تا ته اجازت شته نو ما له ولې اجازت راکوي زه نه آرمي کې یم نه پوجي یم نه بل څه شی یم خو زما د دې پټکي او د دې دین د مناسبت د وجې نو زه به درته دقه شان دعا وکړم خو خدای ته وګوره داسې مه کوه خیر هغوی خدای دې قدر وکړي نو واخلي بیا نو یو خو هغه پیسې مه راکو دی بل هغه پولیس والا ولاړو نو هغه یې را منډې کړې نو هغه یې مو ډېر قدر او عزت کولو هغه ته مې لا دعا کوله خو چې څنګه مونږ وتو هغه دغه یې لر کړو نو دغه وخت کې چغې شوې پولیس والا چغې او مه راځه مه راځه مه راځه مه راځه لوی لوی شور شو مونږ وی که په مونږ چا حمله وکړه خدای له څه چل دی دې کې موټر سایکلو باندې دوه درې موټر سایکلې دي هلکان دي او هغه یې زمونږ مخې ته شو پولیس والا ورته څه کوي وایي دی پسې مو لا ډوډۍ را اړخوي که چېرې په انټرچینج وتلي نو مونږ موټر سایکل خو تاسو بیا نه پرېښودل دا ډېرې منډې مو په دې ووالې دومره هاټ پاټې وي څو هاټ پاټې وي یو پولیس بل ته وایي راشه وګوره وروره ګرځئ یې ورپسې زه تاسو ته وایم چې سپو مه ګرځئ ورپسې نه تاسو ډوډۍ پسې ګرځئ وګوروئ هغه یې مخکې او دی ورپسې وي ډوډۍ ورپسې ګرځوله ما هغه یې اواز واورېد یو بل ته وایي وګوره که نه دی ته یا الله ما یا الله ستا څومره لوی شان دی ستا څومره لوی شان دی دا هر څه په څه کې دي دا په مدرسه کې دی بس دا یې خلاصه ده عزت الله په مدرسه کې ایښی دی رزق الله په مدرسه کې ایښی ته به وایې چې بهاري خو هم خورم د عزت رزق الله تعالی په مدرسه کې ایښی د عزت په لاره به یې درکوي ویرزقه من حیث لا یحتسب منډې تاډې به ورپسې نه وي لږ کار به کوي او ډېر به رزق خوري الله تعالی به درله داسې رزق درکوي دا مدرسه کې میلاوي نو الله دې زمونږ ستاسو د مدرسو کې زمونږ د بچو تربیت وکړي دوی د عالمان کې الله دوی د فاضلان کې الله دوی د کاملان او مکملان کې الله تعالی او دوی د کامل او مکمل علما کې الله تعالی او دغه جینکای او دغه د الله تعالی فاضلانې تابعدارې متقیانې هغه دې وګرځوي الله تعالی او د جینکو دپاره دغه زنانو دپاره چې هغوی مدرسو سره وابسته دي هغوی سره پکې ډېرې زیاتې نورې خبرې هم وابسته دي هغوی به د خپل کور د زنانو ډېر خیال ساتي زه دا نه وایم چې زنانه دې د هغوی خیال ساتي اکثر زمونږ علما صاحبان زنانو ته وصیت کوي وایي د دی ډېر خیال ساتئ نور څه وکړي په سر یې باندې بیا یې مور په سر او پوږه واخلي نه نه زه هغوی ته نه وایم چې خیال زه دې ښځو دې جینکو ته وایم چې کوم مدرسه کې سبق وایي خدای ته وګورئ مدرسه بدنامه نه کوي چې سبا له خلک وایي چې دا نو مدرسې جینۍ ده ګوره نه کار کوي نه روزګار کار به کوئ کور کې دا موږ تاسو ته نه و چې دکه شان به خدای درکوي تاسو به سکوی کار مار به کوئ زنانه په کار ښه ښکاري چې کور کې کار مار کوي دا بیماری به در کې نه راځي نقصانات به در کې نه راځي پریشانی به درته نه راپېښ زه یې ډېر په هدف سره وایم ډېرې کمې زنانه داسې وي چې هغه وي بیمارانې ډېرې ناستې دي بیمارو ته وي نو ځکه بیمارانې دي خو بس چې ګورې زه اوس په دې ځای به ناست یم زه به دې کوپي ته ګورم چې وایي دی خو خوږېږي یقین وکړه دی بیا خوږېږي وایي زما سر خو جوړ خوږېږي نو دی خوږېږي سودایان نه شئ سړی نو خو بیمه نن چې د کوره راوتم ما جرابې چېرته شته وي او نو راته یې وي چې یو ورځ پرون زه کور وم ډېر سخته تبا یا نه زکام هر څه وی چې یو ورځ کور تېره کړي لکه د وړو دي بیا واړه څنګ لبو ته وي په تلوسه کې وځي که نه دکه شان وي د کور وځي نو ما څه کوي زه به ټول عمر دې ته پروت یم
دې بیمارۍ له هم خوزګار بنده غواړي چې خوزګار یې ورته اوس هغه بله شپه زما باندې تبه راله نو لومبی ګوره خلکو سره د دې غم چې کومه دوایي وخورم ما ټلیفون وکړ د خپل کشر ته موبایل باندې چاته نه کوم رنګ او موبایل مې دې ته پروت چې دی راته وکړي او ټایم دپاره او د مدرسې نه راته اطلاع کوي نو په هغې مې ورته ووې ما هلکه پروګرام د چا دی بله وی پلانکي ما یاره کیدی شي چې داسې وي دا ته به لاړه نه شي نو که ته به نه وي نو خو ټیک ده خو که وي نو څه غم وکړئ هغوی ته ووایي ما سره د هغوی غم دی چې بیا به پریشان نو دې له ما هغه وخت سره وویې ما دې بیمارۍ له خوزګار بنده غواړي چې خوزګار یو دکه شان جړی خوزګار یي او همدکه شان باران وریږي یاران دوستان راجمع یو ښکلی وړوکی تور تیاره بیټکي او یو دوه درې تر ماسه چای پرته یي یا شیدلې هګۍ همدکه شان ناست یو کیسه کوي نور ورته غوږ ایښی ستا شیبه راته به دا ډېره مزه کوي خو وروره مونږ تاسو ګورئ تاسو خو نه ومه مونږ خو ګورئ مونږ مفتي صاحب د خو څوک اوزګار نه پرېږدي که بیمار یو ته دی وي بیمار دی وي که بیمار دی خو رادي شي وی په کټې راړئ خو چې خلک یې وویني چې او ده ته یې ویلي وو وی خلک بیا مونږ ته وایي چې تاسو هسې وایئ یو ځای ته تلمه تر روډه پورې رالم او هغوی بیا پروګرام اخیره کې معیار ورته ووایي خانقاه چوک ته راورسېدم ما ورته ووایي چې نشم در رسېدم څه نه درځم چې بیا رالم خانقاه کې کېناستم بیا هغه مولانا صاحب ووایي چې دا خلک وایي چې د دغه ځای نه راته بیان وکړه دی راته موبایل نیسلی او ما بیان کړو هغه د اورېدو هغه موبایل دغه شان یقین وکړئ زما د قسم په خدای ما وی دې خلکو کې الله تعالی تا څومره تړب د ختم نبوت اچولی ما دلته نه خبرې کولې ما هلته نه جړه اواز اورېدو په دعا کې ما هم جړل او چې کوم ځای کې هغه پروګرام و چېرته ډېر لرې و هغې خلکو هم دکه شان جړل ما وی یا الله زما دا بیان او زما دا دعا قبول کړي که نه یا الله دا خو قبول کړي که نه نه زه هغوی وینم نه هغوی ما ویني نه زما دا خیال شته چې دی دې ما وویني نه د هغوی دا خیال شته چې مونږ د دی وینو بس دکه خیال دی چې د ده دوه خبرې مونږ واورو یقین وکړئ ژوند هم غواړو د دې لپاره به چې الله که عبادت دې کولی شو معرفت دې حاصلولی شو د دین خدمت رانه اخلي ژوندي مو وساته ګنې مونږ باندې هسې مخ د ځمکه ما خرابوه نو الله دې دا مدرسې آبادې لري الله دې د مدرسو دا ترتیب هم دکه شان روز به روز او ترقی باندې کړي او الله تعالی دې تاسو ډېر خوشحاله کړي ستاسو د دې کلي دین سره محبت الحمدلله د پخوا نه دی اهل حق علماو سره اکابرو سره مشایخو سره بیا دې مدرسو ته وګورئ بیا ستاسو د علماو سره محبت ته او بالخصوص د مفتي صاحب دامت برکاتهم العالیه سره دغه محبت ته ګنې تاسو هم هغه له ګورئ په پنډ کې ګټې ایښي دي ښه دا مې درته ووایي چې پنډ یې ورسره یو دوه درې ګټې ورله هم کېدي ورته وایي ځه په مخه دې ښه شه تاسو مفتي هلته مدرسه وه او دلته مو له بل غم وکتو ګران کار دی خو الله دې ولا طاقت ورکړي ښه ډېر ګران کار اوس مې د تپوس کوي تر غرمې دلته بیا ماښام نه وروستو بیا هلته ماښامو پورې بیا دلته ډېر ګران کار دی یوازې به یې نه پرېږدئ دا نور دی تاسو نه مفتي صاحب دا نه وایي درته چې ګنې ما سره د درس و تدریس کې د فکر د مدرسې د ترتیب کې سوچ فکر یو ځای کوي خو یوازې مه پرې ښه چارې ورته وایي ښه چارې مو همدکه دي چې راشئ تپوس یې وکئ پوښتنه یې وکئ او ښکلی ځای وله ورکړی دی الله تعالی دې قبول او منظور کړي ډېر ښکلی ماشاءالله مونږ خو چې زه کوم ځای ګورم په لاره ځم او ښایسته ځایونه هم وایم یا الله دا د دې کلي یو عالم له دا مدرسه کې دا د دې کلي وه یعنې که زما په ځای باندې بل څوک ما خو تاسو ته ووایي هغه چې ښکلي ځای کې مدرسه وویني خدایه څومره به ښه که دا پمپ و زما پمپ و نو څومره به ښه و زه هم نه دا دغه کلي عالم له ورکړي الله تعالی مدرسه کې ډېر لوی د الله فضل دی په پښتنو باندې د الله ډېر لوی فضل دی پنجاب ته ورشه په میلونو میلونو باندې مونږ تقریبا دوه غنټې په سوونو کیلومیټره سفر کړی دی نه مو په لاره مدرسه لیدلې ده او نه مو په لاره جومات لیدلی دی یقین وکړئ دا هغه دی ماشومانو باندې بنده خفه هم شي چې ماشومان به څه کوي څه به وایي هسې چې ورته ووایه ته څه نو پته ورته نی صرف دور ورته پته وي نکانو به وایي چې مونږ مسلمانان یو پښتانه خو شکر دی الحمدلله قدم په قدم مدرسه جومات معهد خانقاهونه دي الله تعالی دی شاد باد زنده باد او د دې نه سیوا په ترقۍ باندې کړي دا څو خبرې بس صرف تاسو سره کولې د بیان په نیت باندې نه صرف د ملاقات یوه ذریعه لکه مجلس جوړ شي بنده چا سره خبرې کوي نور ورته غوږ ښي
نو تاسو چې دا غوږ کېښودو الله دې درله دا اورېدو او ماله دې الله په دې ماتو ګوډو باندې خبرو باندې د سره ستاسو د عمل توفیق را نصیب کړي. الله مو ډېر خوشحاله کړه، الله مو ډېر خوشحاله کړه، الله مو ډېر خوشحاله کړه. سره زما مولا استقامت نصیب کړي. یا الله دې خوشحاله کړي، خیرونه برکتونه خوشحالۍ ورکړي. دا مجلس تر اخره پورې په ډېر ښکلي ترتیب او احسن ترتیب او په ښایسته انداز سره وچلوي او الله تعالی د ماشومانو جنکو هلکانو ټولو ختمونه قبول او منظور کړي. بیماران له صحت ورکړي ټولو له. صلی الله علیه مجلس به جاري وي. دا مې صرف خپله د تلو هغه دعایه کلمات وي. السلام علیکم.